خو موږ له یو پند او نصیحت راکړي چې د پیغمبر علیه السلام لور د خاوند اجازت نه نبي علیه السلام سره هم نه ځي. د نورو خلکو د لورو څه مقام دی، درس راکړه، سبق یې راکړه. اوس دغه وخت کې نبي علیه السلام ورته فرمایي ښه بچیه زه به د ماسخوتن د مونځ نه وروستو راشم چې خلک کورونو ته لاړ شي او ستا خاوند به هم کور ته راغلی اجازت به ترې والې نو بیا به ما سره لاړه شي. هغې وی قربان ډېره ښه ده. ماسخوتن مونځ چې وشو حضرت علی رضی الله عنه کور ته راغلی و. بیبي ورته فرمایي اوس به مې والد محترم راځي. دی اوس په انتظار ناست دي چې نبي علیه السلام راغی، دروازه یې وټکوله، دروازه لرې شوه، راغی تشریف یې راوړه. بچیه یو خو خلک هم کورونو ته لارې کوڅې خالي شي، بل خاوند هم کور کې د اجازت هم ترې واخله، اوس ما سره به ځې که نه وي او قربان زم در سره. بس را پاسې د نبي علیه السلام مخکې شو، بیبي فاطمه رضی الله عنها ورپسې شو، حضرت علی رضی الله عنه ورپسې شو. نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي بیبي بچیه ای بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته رستو شه خاوند نه مخکې کا. ښځه به د خاوند نه مخکې نه ځي، خاوند پسې به ځي. ته ما پسې شو خاوند رستو که دا ولې؟ هغې ورته قربان د دوو وجو نه، د دوو وجو نه مې ځان مخکې که دی مې رستو که. ښه څه وجه ده؟ یو وجه بیان کا. یو وجه دا ده چې تاسو مبارک په ځمکه قدم مبارک کېږدي، اگر چې ستاسو د قدم مبارک چاپ په ځمکه نه جوړېږي، د نبي علیه السلام د قدم مبارک چاپ به په ځمکه او خاوره باندې نه جوړېد، چې څوک په قدم کې نه دي بې ادبي ونه شي، په کاڼي کې به جوړېده. کله چې جبل السلع ته مونږ وختو غار بکات نو دوه ځایه د نبي علیه السلام د قدم چاپ مبارک په کاڼي کې جوړ. دا د هغه مسجد فتح چې ورته وي خندق کې د هغې نه لږ غوندې دې خوا دې غر کې غار بقا دی چې نبي اسلام پکې 3 شپې 3 ورځې د امت په باره کې جړا کړې وه، سجده کې دغه شپې ورځې تېرې کړې. نو هلته کې 2 ځایه کاڼي کې د نبي اسلام د قدمونو مبارکو چاپونه جوړ دي. خو په خاوره او په ځمکه په شګه کې به د نبي علیه السلام د قدم چاپ نه جوړېده، ځکه چې څوک په قدم کې نه دي بې ادبي ونه شي. نو قربان ستاسو د قدم مبارک خاص هم چاپ نه جوړېږي، خو چې زه په قدم کېدم نو زما د قدم چاپ به پاتې شي، ستاسو د قدم د پاسه به زما قدم راشي. نو که زه ستاسو په قدم کېدم، زه ستاسو لور یم، ستاسو د بدن جز هم بې ادبي نه کېږي. خو که حضرت علی رضی الله عنه ستاسو په قدم کېږي نو بې ادبي کېږي. او بله دا ده چې زه قدم اوچت کړم او حضرت علی صاحب زما په قدم کېږي نو بې ادبي نه ده، ځکه چې هغه زما خاوند دی. خو که زه د هغه په قدم کېږم نو بې ادبي ده، ځکه زما خاوند دی. نو یو دا لحاظ دی. بل دا ده چې قربان ستاسو دویمه وجه دا ده چې ستاسو د قدم مبارک د پاسه زه قدم کېدم نو زما د قدم چاپ به باقی پاتې شي، ستاسو د قدم چاپ خاص هم نه جوړېږي. نو زما د قدم د پاسه به حضرت علی صاحب قدم کېږي، زما د قدم چاپ به غیب شي، د هغه د قدم چاپ به پاتې شي. که چېرې هغه ما نه مخکې وي، هغه ستاسو د قدم د پاسه قدم کېږي، د هغه د قدم چاپ به پاتې شي. چې زه پې قدم کېږدم د هغه د قدم چاپ به وران شي، زما د قدم چاپ به پاتې شي. نو ګوره سبا لکه څوک راځي نو زما د قدم حیا به ماته شي، زما د قدم د چاپ حیا به ماته شي. نو دې وجه نه ما ځان مخکې که چې زه قدم کېدم او بیا ما پسې حضرت علی رضی الله تعالی عنه قدم کېږي، نو زما د قدم چاپ به وران شي، د حضرت علی رضی الله عنه د قدم چاپ به پاتې شي. نو زما د قدم حیا به لاړه نه شي. په خبر ورسېد؟ کومه ښځه چې د خپل قدم د حیا دومره خیال ساتي، هغه به د خپل بدن د حیا څومره خیال ساتي. په خبر ورسېد؟ نو د حیا ډېر لوی اوچت مقام دی. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی چې اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. کله چې تا نه حیا فوت شوه بیا چې د څه خوښې نو هغه کوه. یاره چې شریعت چاته اجازت ورکړي دا لویه تباهي ده چې بیا د څه خوښې یا کوه، دا ډېره لویه تباهي ده. الله د داسې تباهۍ نه موږ تاسې محفوظ وساتي. اوس
اوس بلک د حیا تعریف او اقسام بیان کو. دا اخیری پیج د حیا غټ دو قسمونه دي. یو حیا ایمانی حیا ده، شرعی ایمانی حیا، او دویمه طبعی حیا ده، طبعی. دلته په حدیث کې شرعی ایمانی حیا مراد ده، طبعی حیا د حدیث مصداق نه ده. دی وجه نه زه تاسو ته صرف شرعی ایمانی حیا بیانوم. د شرعی ایمانی حیا تعریف او پیژنئ. تعریف دار هو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الإيمان. دا تعریف ده هغه شرعی ایمانی حیا. هو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الإيمان. یعنی حیا د هغه خلق خوی او ملکی نوم دی کوم چې انسان د ایمان په سبب د قبیح عمل نه منع کوي. لکه بغیر د جامو بربندو سیدل، د خلکو په مخ کې فحش حرکتونه کول، د خلکو مخ کې زنا کول وغیرہ. د دې سيزونو نه شرعي ایمانی حیا انسان لره منع کوي. د ایمانی حیا دویم تعریف حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ داسې کړی دی چې د الله تعالی د نعمتونو په نظارې کولو سره او د خپلو کوتاهیانو او تقصیراتو ته په کتلو سره چې کوم کیفیت انسان کې پیدا شي دا حیات مراد، دا شرعی ایمانی حیات. دریم تعریف د ایمانی حیا داسې شوی چې الله یراک مولاک حیث نهاک، الله یراک مولاک حیث نهاک، چې کته خپل مولا نم ویني حیث نهاک هغه حیثیت تو ګره چې تی منع کړي د دینا، نو دا حیا به بیا ځان کې پیدا کی چیرې چې کته الله نویني نو ته خو منع کړي یې کنه. کته الله نویني نو ته خو منع کړي یې، نو چې مطلب دی الله شتا، نو داغه نه حیا وکړه، داغه نه حیا وکړه. د دې تعریف په نظر کې نیولو سره د حیا مقام بعینه د احسان مقام دی، د احسان. د دې وجه نه دا حدیث د حدیث جبریل د پاره په منزله د اجمال له، په منزله د اجمال. په حدیث جبریل کې د درې سيزونو بیان، د ایمان، اسلام او د احسان. په دې حدیث کې په افضلها سره د ایمان طرف ته اشاره شوې ده، په ادناها اماتۃ الاذى سره د اسلام طرف ته اشاره شوې ده، او په الحیاء سره د احسان طرف ته اشاره شوې ده. دې کې هم د درې واړه سيزونه ذکر شوي دي، دا درې واړه مقامات ذکر دي. چیرې په حدیث جبریل کې د درې سيزونو بیان وو، د ایمان، اسلام او احسان. وی سر تلزم، وی خلاړ شه، چې سر ته عقل راغی نو بس د مبارک داسې چاپیره بره بره کته کنه، او بس بیا چې دی نو دا فلانې شی دی، دا فلانې شی دی، عقل راغی خو داسې پاس پاسې کته بره او چاپیره کته. دریم سیستوي ته څه شی؟ ورته زه حیا یم. وی چرته دی؟ وی سترګو ته ځم. وی ښځه لاړه چې راله یې بره کته یې ښکته وکړه او منډې شروع کړې، وتښتېده په جنت کې او خوا بل خوا. الله پاک جل جلاله ورته فرمایل اے آدم علیہ السلام ولې تښتې، ولې منډې وهې؟ ته سترګې مبارکې ټیټې کړې دي. حیا منک یا الله، الہ ستا د حیا د وجه نه، ستا د حیا د وجه نه. نو الله تعالی جل جلاله ورته خدلاړ شه خپل ځکه بیا ودرېږي. راغی او څلورم سیستوي ته څه شي؟ ورته زه طاقت یم. چرته دی؟ ټول بدن ته ځم. بس وی لاړ شه، ټول بدن ته طاقت راغی
آدم علیه السلام خپل ځان ښه قوي بیا من خوند دی ولا ورکه دا خو څلور واړه ډېر قیمتي څیزونه بیا مخ مبارک دی بل طرف ته راواړو دې څلورو څیزونو کې یو نه تپوس کې ته څه شی ورته وایي زه حسد یم چېرته ځې وایي زړه ته ځم زړه کې ایمان پروت دی وایي زه چې پې ورشم بیا کار نه کوي ایمان بیا کار نه کوي د چا چې حسد غالب وي هلته به ایمان کار نه کوي د چا چې ایمان غالب وي هلته به حسد کار نه کوي ښه زه لاړ شم دا دواړه په یو ځای کې اوسېږي الله دې د ایمان اوچتوالی زمونږ نصیب وګرځوي غالب والی د ایمان دی الله زمونږ نصیب وګرځوي دویم ته وایي ته څه شی ورته وایي زه قهر یم غضب یم چېرته ځې وایي زه سر ته ځم وایي هلته خو عقل پروت دی وایي زه چې پې ورشم هغه بیا کار نه کوي نو چې کله قهر غالب شي نو بس بیا تماچه او ټوپک راوالي پلاره مولي وروره مولي بله مولي بس بیا قهر غالب شي بیا عقل کار نه کوي عقل الله کارو کې جات کړی ورته واچوي جیل کې وغورځوي که نه بیا عقل کار شروع نو ورته یې ښځه لاړ شه نو دا دواړه دلته اوسي د چا چې قهر غالب وي عقل کار نه کوي چې عقل غالب وي په قهر باندې قابو وي دریم ته یې وایي ته څه شی ته زه بې شرمي یم چرته دی وي سترګو ته ویل ته حیا پرته ده وي زه چې پې ورشم هغه بیا کار نه نو هغه هم راله دواړه پراته دي چا چې بې حیایي زیاته وي نو حیا کار نه کوي چا چې حیا زیاته وي بیا بې شرمي کار نه کوي څلورم ته وایي ته څه شی وي زه شیبه رطبه یم وي چرته دی وي ټول بدن ته ځم وي هلته خو طاقت پروت دی وي زه چې پې ورشم بیا په کټ کې خلک وړي بیا سوزکي ته کټ کې وباسي بیا په څلور تنو جومات ته راوړي نو مطلب دا دی چې ته به غالب شي طاقت کار نه کړي چې طاقت غالب ته به کار نه کړي دا دواړه جوړه په دې بدن کې د انسان د آدم علیه السلام نه په میراث کې مونږ ته رارسېدلي نو دغه ته حیا جنایت وي چې آدم علیه السلام سترګې ټیټې کړي ورته حیا منک یا الله او یو حیا د خجالت ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کله د مزی د مسلې په باره کې د نبی علیه السلام تپوس کو نو حیا والا ورتله خجل کېده نو په خپله د تپوس ونه کړی شو چې نبی علیه السلام نه ماله حیا راځي نو حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل چې ته زما دپاره تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه نو هغه بیا لاړو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې قربان د مزی په باره کې موږ ته دا مسله حل کوي نو بیا نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې یاره غسل پې نه لازمیږي خو جامې پلیتي هغه ځای به سړی وینځي او مطلب دا دی اندام مخصوصه دی بیا وینځي نو دغه مسله حضرت علی رضی الله عنه ته د مقداد رضی الله عنه په واسطه باندې میلاو شو بیا د خپل حیا ورته دی ته حیا د خجالت وایي او یو حیا د اجلال ده چې د اسرافیل علیه السلام په باره کې راغلی دي چې یاره هغه د اجلال د جلال د وجه د الله تعالی جل جلاله نه اسرافیل علیه السلام مبارک چې دی نو هغه شپېلې نه نیوله خو بیا چې الله پاک جل جلاله ورته وفرمیل چې دا خامخا ونیسه او په انتظار کې ولاړ اوسه نو هغه مبارک په هغه انتظار کې تر اوسه پورې ولاړ دی دې ته دا درې قسمونه دي یو د حیا جنایت یو حیا د خجالت او بل حیا د اجلال وغیره نور قسمونه مشته خو دا درې مې د تخاص خودل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی چې الایمان بدع و 70 شعبه چې د ایمان څخه د پاسه اویا شاخونه دي فافضلها قول لا اله الا الله په دې ټولو کې بهتر دا وینا ده چې لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق او د ټولو نه ادنا شاخ او سانګه ضرر رسون کې سیز د لارې نه لرې کول دي والحیاء شعبة من الایمان او حیا یعنی غیرت یو شاخ د ایمان دی چې دین غیرت ایمانی مراد دی په هغه غیرت ته مراد نه دی چې په ګناه باندې سړی غیرت کوي په غلط کار باندې غیرت کوي نه ایمانی غیرت ته نه مراد دی دغه غیرت چیرې دا فلانې مونږ کې او زنه کوم زه خو ډېر بې غیرته یم نو دې غیرت کې ځان راولي د هغه نه زیات مونږ دی
دارنګ مطلب زه روژه نه نیسم او هغه نیسي نو بیا د غیرت ځان کې راولي ایماني او د هغه نه زیاتې روژې دی نیسي نو دې ته وایي غیرت ایمانی او مراد ته نه شرعي ایمانی حیا ده متفق علیه دا د بخاری او د مسلم په اتفاق سره نقل شوی حدیث دی درود شریف په جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وایي اللهم صل علی سیدنا